د لویو بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسیږئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 12م ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس په برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو، فصل دوهم لوست 18 ده، پاڼه 26 او 28 ده. موضوع د میخانیکي څپو انعکاس او انکسار ده. اوله موضوع چې موږ او تاسې په هغې بحث کوو هغه انعکاس ده. تاسو په 10م ټولګي کې انعکاس ویلې چې د نوري څپې بیرته ګرځېدنه کله چې په یوه صاف او صیقلي سطحه په داسې سطحه باندې ولګېږي چې نور مکمل ډول انعکاس ورکړي. نور هم یوه څپه ده، انعکاس یې کوو، د یوې سطحې نه بیرته راګرځېده. او دلته موږ تاسې په څپو باندې بحث کوو. فرق نه کوي که هغه میخانیکي څپه واوسیږي او که هغه الکترو مقناطیسي څپه واوسیږي، هیڅ توپیر نه کوي. یعنی په حقیقت کې انعکاس د میخانیکي څپې بیرته راګرځېدنې ته ویل کیږي. د یوې معنی سره چې هر کله یوه څپه برخورد وکړي یا ورسره ولګېږي بیرته راګرځي. د دې موضوع ښه مثال تاسو کولی شئ هغو ساحو کې چې تاسو یاستئ چې کانکریټ او یا په غرونو کې تاسو که چېرته غږ وکئ بیرته دا خپل غږ څو ځلې اورئ. یعنی په حقیقت کې کله چې د کلکو اجسامو سره یا د هغو اجسامو سره د تاسو د غږ څپه لګیږي چې هغه د هغو نه د تاسو غږ عبور یا تېرېدی نشي، نو هغه بیرته را منعکسوي. هغه غږ چې موږ او تاسې کړی ده داسې ښکاري لکه د موږ او د تاسې د شا چې بل غږ شوی. یا به تاسې کله د سیند په غاړه باندې ناست یاستئ، لیدلي به مې موجونه یا څپې راځي. کله چې د سیند په غاړو کې د معنی سره برخورد کوي یا ورسره لګیږي، ځینې انرژي دلته چې کله د معنی سره ولګېږي څه انرژي ضایع کېږي او کومه انرژي چې بیرته جسم نه ده ضایع کړې او انعکاس یې کړی ده د کوچني موج په شکل باندې راځي. په کوم شکل راځي دوستانو؟ د کوچني موج په شکل راځي چې بیا بیرته د غټو څپو په راتګ سره دغه کوچني موجونه هم له منځه ځي. نو د څپې بیرته راګرځېدنې ته د یوې معنی سره د لګېدو په صورت کې د څه شي څخه عبارت ده دوستانو؟ هغه د څپې د انعکاس یا بیرته راګرځېدنې څخه عبارت ده. دوستانو متوجه اوسئ، په دې برخه کې یو مثال ګورو. دوه حالاتو کې موږ او تاسې انعکاس تر څېړنې لاندې نیسو. په دوه حالاتو کې اول دا چې آزاده واوسیږي. آزاده څه ډول واوسیږي؟ آزاده واوسیږي کله چې څپه دلته حرکت وکړي، د دې کړۍ د جګېدو لامل ګرځي. د کړۍ د څه شي لامل کېږي؟ د کړۍ د جګېدو، یعنی په دې شکل باندې، په دې شکل حرکت باندې پیل کوي. اوس بیرته دا چې دویم موقعیت ته کله راکته شي، دا چې کله دویم موقعیت ته راکته شي، نو بیرته څپه په څه ترتیب سره انعکاس کوي دوستانو؟ منځته راکته شوه، دا ساحه بیرته جګه پاتې شوه، په دې ترتیب سره به بیرته انعکاس وکړي. په دې ترتیب سره څپه بیرته راوګرځېده. صحیح ده؟ څپه راوګرځېده. اوس بیا که چیرې ثابت یا کلک تړل شوی، دلته د او په یو ټکي کې کلک تړل شوی، رسۍ کلکه تړل شوي، یعنی دوستانو متوجه اوسئ، که چېرته داسې یو حالت ولرو چیرې کلکه تړل شوي وي دلته رسۍ، کله چې یو پالس انتقال وکړي، متوجه اوسئ دوستانو، انتقال یې وکړه، دلته د رسۍ کلکه تړل شوې، دلته آزاده وله، آزاده حرکت یې کوو، ولې دلته بیا آزاده نه ده. که چېرته دلته کلکه تړل شوي، په دې صورت کې به بیا بیرته انعکاسي پالس په څه ترتیب سره واوسي دوستانو؟ متوجه اوسئ. د انعکاسي پالس دپاره انعکاسي پالس به په دې ترتیب واوسیږي. که چېرته نقطه کې ثابت تړل شوي وي، یو سر د رسۍ که چېرته په یوه نقطه کې ثابت
تړل شوی. پالس حرکت د ده ځینې وکړه دوستانو، متوجه اوسئ. دلته راغی غوټې سره ولګېده. اوس بیرته دوباره چې کوم ځای کې حرکت کوي، کوم ځای کې چې دوباره حرکت کوي هغه به لاندې طرف ته وي، یعنی د فاز اختلاف به رامنځته شوی وي. نو یو موږ تاسې انعکاس په ازاد ډول ته څېړنې لاندې ونیو، یو په ثابت ډول. په ازاد ډول کې بیرته حرکت مخالف لوری اختیاروي، بیرته پالس مخالف لوری اختیاروي، په مخالف لوري باندې حرکت کوي. ولې په یاد مي چې په عین فاز کې حرکت کوي. ولې که چېرته بیا په نقطه کې ثابت تړل شوی پالس چې راشي ولګېږي د معنی سره، د معنی نه بیرته انعکاس کوي او په مخالف فاز د اول پالس کې حرکت کوي. اوس په انعکاس کې ډیره مهمه خبره دلته هم شته ده چې محیط بیرته نه راګرځي. یعنی په انعکاس کې محیط بیرته نه راګرځي، چې شی چې بیرته راګرځي هغه څپه ده او هغه انرژي ده چې د اجسامو د خوا نه ده جذب شوې او بیرته یې راګرځولې ده، هغه انرژي ده. ښه دوستانو، خدای دې وکړي چې د انعکاس په معنا باندې پوه شوي یاست. اوس راځو انکسار ته، چې انکسار څه شی ده. تاسو په 10م ټولګي کې هم ولوستل د نور په برخه کې چې کله چې نور په خپله یو څپه ده. څه شی ده؟ څپه ده. کله چې نور د دوو محیطونو ترمنځ دلته یو محیط، صحیح ده، محیط اول او یو محیط ده، دویم محیط د دوو محیطونو ترمنځ په سرحد باندې ولګېږي، مسیر تغییر کوي. مسیر څه شی کوي؟ تغییر کوي. نو ویلی شو چې د څپې د مسیر تغییر ته څه شی ویل کېږي؟ د څپې انکسار یا ماتېدنه ویل کېږي. د څپې انکسار او یا ماتېدنه ویل کېږي. اوس فرض کړئ د نور سرعت په اول محیط کې وي یو ده. کله چې دویم محیط ته داخليږي سرعت تغییر کوي. څه شی تغییر کوي؟ سرعت تغییر کوي. د سرعت د تغییر سره د موج طول هم تغییر کوي. یعنی که دلته لامدا یو اوسیږي دلته به لامدا دوه اوسیږي، خو فریکونسي ثابته پاتې کیږي. فریکونسي کې کوم تغییر نه راځي. دوستانو اوس دا چې په فریکونسي کې تغییر نه راځي نو لیکلی شو چې وی یو مساوي ده د لامدا یو ضرب د اف. مخکینی فرمول د مخې طول د موج ضرب د فریکونسي مساوي په سرعت سره شو. بیا په دویم محیط کې وی دوه مساوي کېږي د لامدا دوه. په دویم محیط کې د څپې اوږدوالی ضرب د فریکونسي خو ثابته شو، تغییر یې ونه کړ. اوس وی یو تقسیم په وی دوه، اوله رابطه په دویمې رابطې باندې تقسیم کړه، مساوي کېږي د لامدا یو ضرب د اف تقسیم په لامدا دوه ضرب د اف. اوس فریکونسي برابرې دي په صورت و مخرج کې یو د بل نه اختصاري. په نتیجه کې به لاسته راشي چې وی یو تقسیم په وی دوه مساوي په لامدا یو تقسیم په لامدا دوه. دا عمومي رابطه شوه. یا په بل عبارت ویلی شو چې په دوو متجانسو محیطونو کې یعنی یو محیط هم متجانس شو بل محیط هم متجانس شو، د نور د سرعتونو نسبت د چی شي نسبت؟ د نور د سرعتونو نسبت یا د څپې د سرعتونو نسبت د څپې د اوږدوالي د نسبتونو سره برابر ده. دا رابطه دوستانو ممکن په بعضې حالاتو کې درته سې ولیکل شي طرفین وسطین که وی یو ضرب د لامدا دوه مساوي کېږي د وی دوه ضرب د لامدا یو سره. په دې ډول کېدی شي دا رابطه تاسو ته درکړل شي چې بیا مشکل سره مخامخ پکې نشئ. دوستانو د کورنۍ دندې په توګه باندې کورنۍ دنده دا شی ده چې موږ تاسې وویل چې کله چې څپه د یو محیط نه بل محیط ته داخلیږي، یعنی د څپې
په ورود سره یا د څپې په داخلېدو سره د یو محیط نه بل محیط ته د هغې سرعت تغییر کوي او همدارنګه د هغې د موج اوږدوالی تغییر کوي. څه فکر کوئ؟ د دې فریکونسي به هم فریکونسي خو تغییر نه کوي. تاسو ووایه چې د دې پیریود به تغییر وکړي او که به یې ونه کړي. د کورنۍ دندې په توګه دا سوال کوشش وکړئ حل کړئ. تر بیا او بل درسه د خدای په امان ښه وخت.